وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. صدقت يا رب العالمين. دې دینا شروع کیږي سورۃ النمل. نمل ویلې شي بیګیتا او نمل جمع د نملتون. رستو پدې کې د سليمان عليه السلام او د نیکو څخه خبر راځي واقعا د دې ولې تسمیه الکل باسم الجزء. د دې ولې د ټول سورۃ د نوم ورکول شي سورۃ النمل. سورۃ مکی دی او د نزول په اعتبار سره 48 دی او په اعتبار د ترتیب سره 22 دی. مخکې صورت کې دلایل عقلیه نقلیه او د اقوام مکذبین د اغیتا چې کوم د هلاکت سزاګانې هغه ذکر شي. دې صورت کې عقلی او نقلی دلایل دي او د کشان چې دي سزاګانې ذکر کیږي. مخکې قصص د انبیاء کرامو تیر شو د ایو واقعې وي. دې صورت کې واقعات د سیدنا حضرت موسی علی نبینا علیه السلام ده او د اجمالی ده او تفسیری کیسه چې د سیدنا سلیمان علیه السلام. بیا سو بابونه پکې دي. لومبنی باب د شپږم آیات پورې د یې ترغیب ال قرآن سره ده دوه بشارتونه هدن و بشرا او د کشان صفات د مؤمنین او د منکرینو دغه لپاره تفریق وکړي. الله رب العزت فرمایي تواسین الله په دې پمان لدی حروف باندې تلک آیات القرآن د آیاتنا د قرآن دی و کتاب او د کتاب مبین د کتاب واضح. تواسین طرق السعاده غلار دا سعادت دی د نیک بخت دی. تلک آیات القرآن دغه آیاتونه د قرآن دی و کتاب مبین او کتاب ښکارا واضح او داسې کتاب مبین چې مبین دی وضاحت کوونکی دی مبین دی بیلونکی دی زلرا حق او باطل لرا حلال او حرام لرا هدن او هدایت دی و بشرا زیر دی للمؤمنین دا پارا دا مؤمنانو دا قرآن عظیم الشان چی دا هدایت دی. التتا سوال کرو اهدنا الصراط والمستقیم خدایا سملا راتا وخایا. اللہ رب العزت فرمائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے وی ہدن و بشرا للمؤمنین دا ہدایت دی او زیر دی خوشخبری دا چا دا بارا دا مومن دا بارا. اللہ وی دا مومنان کم خلق دی صفات ذکر کیا تم صفات درشو دلتبیہ ذکر کیا. اللہ وی الذین دا کسان دی یقیمون الصلاة چی قائم بی منزن لرا ویؤتون الزکاة ورکوی زکاتن لرا ادا کوی زکاتن لرا وهم بالآخرت بآخرت باندی هم یوقنون هم دی یقین ساتی بآخرت باندی یقین ساتی. محبر دارا اللہ رب العزت فرمائی الذین دا هغه کسان دي یقیمون الصلاة چې قائموي منځونه لره خان نو قائمه به منځ کې به اخوا دی وانه کې د خپل خوښې منځ نه کې او هغه کس چې د خپل منځ د خوښې کوي دوه کوي درې نه کوي یا درې د جمع سره کوي دوه د جمع سره نه کوي د خپل خوښې منځ کوي. هغې باره کې علما لیکي چې دا د دې لاندې راځي د منافقینو چې کوم صفت دی. الله وایي قاموا کسالا وایي دا منافقین چې مانځه ته ودرېږي داسې سس کېږي د دې کړی نه وي مانځه ته ولاړې. نو خبره دا ده الله رب العزت فرمایي چې داسې نه چې قایموي منځونو لره نو د دې د واجباتو د دې د سننو د دې د مستحباتو د دې د فرایضو د دې به خیال ساتي الا بس کامل وي. الله رب العزت تیرا توفیق راکړي. وګوره
رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې مونږ وکړو. رسول الله صلی الله علیه صحابي دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګرد دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه ده، هغه مجلس دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ارجع فصلی فإنك لم تصلی، واپس شاله مونځ وکړه شابه ستا مونځ خو نه دی شوي. هغه بیا لاړ او در سره دا مرسې وکړو مونځ یې وکړو. بیا راغی بیا یې مونځ وکړو په دویم ځل. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ارجع فصلی فإنك لم تصلی، شابه لاړ شه بیا مونځ وکړه، دا خو بیا مونځ تا مونځ نه دی کړی. هغه بیا لاړ په دریم ځل یې مونځ وکړو. بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ارجع فصلی فإنك لم تصلی، شابه لاړ شه مونځ وکړه، تا ګورې مونځ نه دی کړی. هغه ورته وایي په دریم ځل بأبي وأمي فداک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي، ای د دواړو جهانونو سردار صلی الله علیه وسلم. هغه مور د مونځ طریقه نه راځي، دا راله چې کومه د اودس او د مونځ طریقه ښودلې وه، ما به هغه طریقه چې کوم ځای کمې وي هغه راله لږ په ګوته کړه، ځکه ما ته داسې پته نه لګي چې زه مونځ وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ټوله طریقه بیا درسره وښودله. علما لیکي چې دغه کس به په رکونو کې تیزي کوله، په رکوع کې به تیزي کوله، د سجدو په منځ کې به تیزي کوله، سجدو کې به تیزي کوله. نو د دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ارجع واپس شه مونځ وکړه، ځکه چې ستا مونځ نه دی کړی، مطلب مونځ دې نه دی شوی. د دې وجې د رکنونو په منځ کې د آرام کول، سکون کول، دا صرف زموږ په مذهب باندې موږ ورته محققینو قول دا دی چې موږ ورته واجب وایو، د محققینو قول دا دی چې موږ ورته واجب وایو. یو د لارې اصولي معذوري دی بېلې کیسه ده، خو محقق قول دا دی چې موږ ورته واجب وایو. د دواړو سجدو په منځ کې آرام کول، دا رکوع نه پس ملا نیغول، دې ته موږ واجب وایو. محقق قول دا دی. نور مذاهب وایي د سره د مونځ نه کېږي کار نه پاتې شو. درې مذهبونه مونځ دې نه کېږي که د رکوع نه پس تا نیغه ولاړه ونه کړله. درې واړه مذهبونه ورسره وایي که د سجدو په منځ کې دې ناسته ونه کړله، آرام دې ونه کړه، د سره دې مونځ نه کېږي. نو په دې کې ګوره موږ هم ځینې وخت امامانو نه هم خطا کېږي. اوس امام مالک رحمت الله علیه فرمایي امام ته پکار دی چې هغه 15 پېرې تسبیحات وکړي، 15 پېرې، او دا حدیثو ته نږدې خبره ده. الله یې توفیق راکړي. ما خو اصول یې اراده ورته مضبوطه کړې ده، تاسو هم ورته ځان مضبوط کړئ. نو دې 15 پېرې به وایي تسبیحات وایي امام، چې دا مبتدیان 3 پېرې کم از کم پوره کړي. الله یې توفیق راکړي. بیا خبره داسې چې لږ د مونځ د آدابو خیال ساتل پکار وي. اصل چې ټوله زندګۍ کې ګرځي نو ګیټې پټول دا حرام دي. موږ وایو د سپلو د پاسه چې پنسي نه راچولې نو بیا به پنسل څنګه پټوي؟ کوم چې زنانه وي هغې پنسي اوچتې کړې، یمه زنانه او کارویو به مردانه، هغې د سړو کیسې شروع کړې، ځکه چې سړي بېکاره شو، هغې د ښځو نخرې شروع کړې. او اوس چې سړی وي هغه دغه وایي دا هسې ورته دا پنسي اوچتې کړي او بل ورته لکه ولې بوختو کې ګرځي، ولې خټې دي؟ دا خټې نه دي، دا ستا ذهن چې دی دا په خټو کې دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت تا ته ګډوډ ښکاري. هسې زندګۍ کې او بیا بعضې مشران وي د بلا عمر خاوندان وي د دې خیال نه ساتي. نه هسې نه دي پکار، خیال ساتل پکار. هسې ګناه بده د حدیث کې راځي، خو چې مشر یې کوي سپینګیري کوي دا ډېره بده ده، دا ډېره بده ده. نو حرامو کې خلک مبتلا وي، حرام دي نه پکې ګرځي. او بیا خاص کر مانځه کې احتیاط پکار چې ستا ګیټې ورې پټې نه وي. یو صحابي مونځ وکړو نو د هغه لنګ را ځوړندو ګیټې پکې پټې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ستا مونځ نه دی شوي، دوباره مونځ وکړه. هغه ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما خو اودس هم او جمع مې تاسو پسې کړې ده. رسول الله ورته وایي اودس مې مو او جمع مې تا
تاسو پسې کړی چا پسې کړی دا پیغمبر انقلاب زموږ استاد خپل محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې کړی دا او چا کړی دا صحابي کړی دا اصحابي کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم هغه او چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر اس چاند کے تابن ہے ستارے صحابہ آغا صحابہ چی دا اغیزو دا طول ہے دا طولنا دا پیغمبرانو پس چی مرتبہ چاہتا پا عالم کے حاصل دا آن صحابہو کی اغا چاہتا ملو دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑول عالم کی بیا ورپسې عمر سے بیا عثمان سے بیا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ داسې ورپسې د صحابه دي سیدنا امیر معاویه رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیا باندې کې ور چې دي دغه څلور دي بیا داسې دي د جنت خوشبو ورکوي بیا اصحاب البدرین دي وغیرہ دا ټولو نه ادنا مرتبه چې کوم صحابي ته ملو ده هغه سیدنا حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ ته ملو ده کوم چې په حالت کفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر لګیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم د پداسه ناصابر قافله کې راغلی وې سه ناصابر راغلی پیژندل نو قافله کې پټ راغی ځان ورته نه خو مې د څنګه کې ناس وې سه کو وحشی راشي اسلام به قبول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وې سه کو وحشی راشي اسلام به قبول شي هغه ورته یا ولې باندې کړی اولتی لاس راوګل کې زبیعت کوم زو وحشی رسول الله صلی الله علیه وسلم سرګ مبارک د وخت وډا کړی زړی را ډک شو ورتی تازه ماتر شهید کړی وی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د صرف شهید کړو د ځان د آزادولو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د چې کله وحشی ملو شو هغه په داسې حالت کې چې د هغه زړه راويستل شو هغه نه امیر جوړ کړی شو دا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ چې کوم خاص اندامونه دا کټ کړی شو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ نور وګونه کټ کړی شو پوزه کټ کړی شو لکه ساروی چې سړی اعلان کیو د کشان په سرمن کوتی د کشان چې حمزه رضی الله تعالی عنہ دغه حالت کې غلي دی هغه ورته دا شی کړو یا ورته سیدا وی اسلام دې قبول نه او زما سره ته بدر تر سیمه ته بدر را یادېږي نو دا غي وجه دا وجه چې زما سره کې د سرایشي او اسلام کې اخواله واران شي ورته چې کمال محد نه راځي نو خبري او ورته سب چې تاسو د تکلیف ملاوي بیا به زما محد نه بیا به زما نو دا صحابي حضرت وحشی رضی الله تعالی عنہ د ټولو ادنا مرتبه ملوله ځکه چې مشابه مخامخ په مخامخ د صرف یو پیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان په حالت کې لیدلې د دین علاوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیا چرته مهله نه راغلي کراغلي د ګډو وغیرہ نه کړی خو مهله رسول الله صلی الله علیه وسلم د چرته نه راغلي نو علما لګي چې باید ته کومه مرتبه ملو ده خو دا ټول اولیاء الله را جمع کا دا ټول بزرگان را جمع کا دا د یو وحشی رضی الله تعالی عنہ دا هغه د یو جهاد معمولی حصے تم نه رسی دا د وحشی رضی الله تعالی عنہ مقام دی دا هغه معمولی حصے تم نه رسی دا وحشی رضی الله تعالی عنہ دا مرتبه بیا د اعلی مرتبه نو دغه صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای هغه ورته سیب مون می تاسو بس کړی دی تاسو بس می مونږ کړی دی او په حالت د ودس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای نه مونږ نه دی شي ولی وی ورته وی ښکاری سم ورته وی اسبلت ازارک زکه چې تا خپل لنګ چې دی دا لاندې کړو لاندې کړو ګیټې دې پټې وینو مونږ دې نه دې شي حساب لگا نو زنانه به ګیټې پټې ساتي ګیټې ځان له سلوري سیدي کله زنانه سلوره مې سه ګیټې ښکاردنو مونږ نه کیږي سلوره مې سه د وختو ښکارده مونږ نه کیږي سلوره مې سه چې کم په مانځ کې پټوله لازمی نه دي دا زینه د دې سلوره مې سه د دې ښکارده مونږ نه کیږي ټول بدن یې ستل ولګ احتیاط پکار دی سړوله چې دا اوچتول مردانه ځان له چې مردانه شخصیت راو دی راو چتول چې دی ته پته ولې چې ز سړی هم دا خزره دا بغیټه پټي او سړی چې دی غیټه پټي کړي الله دې معافي وکړي
نو الذین دا هغه کسان دي یقیمون الصلاة چې قایموي منځونه لره ویؤتون الزکات او ادا کوي زکات لره زکات به مخه د زړه نه ادا کې په ځان به بوج نه ګاڼي کم کس چې زکات ځان سری ساري نو شیخ مظلوم شیخ حسن جان شهید رحمه الله به فرمایل وې د دې داسې مثال دی لکه یو بدن کې دنه بیماری دا پړسیږي دی وې چې زمال جمع کوم دا بل نه مال گیر کړي پیسې گیر کړي خلک وس خام مردار یو څه بل څه د خلک ګناګيري کړي یو کس ور سر کارو کی یو کس ور سر مزدوریو کی یو کس ور سر زمینداریو کی ټول عمر یو کس به پیسې وي هغه به ول چې دې سیز ور کی او دې به پیسې ګيري کی حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې لا د هغه خولي نه دی و چې شوی د هغه نه مخکې ته د هغه پیسې ورک نو خبره داسې ده بیا زکات چې زکات د الله رب العزت مقرر کړی دی په ځان به بوج نه غاڼي وهم بالآخرت او دی په آخرت باندې هم یقینون دی یقین ساتي ګاګا نو په آخرت باندې یقین مطلب دا دی چې بای ته باغله تیاری کوي یو کس تیاری نه کوي چې ما کالج کې داخله غشته ده او زه چې د کالج کې وځه پوزیشن علم او صرف په دې خو کار نه کیږي چې کار نه کوي پرچی دا مرته پته نه لالاته بس صرف پاکټو ته ایساری ها صرف پاکټو ته ایساری او موږ چې دې موږ به پلان کې موږ ایجادات نکړو ځکه چې موږ سره مولیان دي کاکا ته ایجادات ځکه نکړو چې ساغه ټول پاکټو ته پراته دي هغه خدار سکه نکړل الله دې محبوبه د ایجادات سوکي الذين دا هغه کسان دي یقیمون الصلاة چې قایموي منځونه لره او یؤتون الزکات ورکوي زکاتونه لره وهم بالآخرة او دی په آخرت باندې هم یوقنون هم دی یقین ساتي اوس د دې په مقابله کې چې کم کس بې ایمان دي ان الذين یقینا هغه کسان لا یؤمنون چې ایمان نه ساتي ایمان نه راوړي بالآخرة په آخرت باندې زینا لهم نو ښایسته کړم دي د دوی دپاره اعمالهم اعمال د دوی فهم نو بس دوی یعمهون یترددون دی په تردد کې دی په شک کې دی حیران دي سرګردان دي فهم نو بس دوی یعمهون سرګردان او حیران دي اولئک الذین دا کسان دي لهم د دوی دپاره سوء العذاب بد عذاب دی ناکار عذاب دی اشد عذاب دی دا کافران چې د دپاره سخت عذاب دی الله دې وساتي وهم بالآخرة وهم فی الآخرة دی په آخرت کې هم الاخسرون هم دي د تاوانیانو نه دي وهم فی الآخرة دی په آخرت کې وي هم الاخسرون هم دی به د زیاتو تاوانیانو نه وي تاوانیان به وانک ویقینا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لتلقى القرآن درخودلی شي درخودلی کیږي تا ته قرآن من لدن د هغه ذات د طرفنا حکیم چې حکیم ذات دی پس فی الاوامر علیم چې عالم دی فی القضاء هغه ذات دی چې هغه ته دا پته حکمت د هغه پر حکم کې پروتي هغه پوهیږي چې بای د منځ حکم می دی لورکنو پدې کې دا د خوبی دا د مسلمان په پکې دا د ملو شي هغه ته پته د زکات حکم می ورګ پدې کې دا د حکمت دی هغه ته پته چې د تموي چې نظر خکته ساته پدې کې دا د حکمت دی او هغه پدې پوهیږي په قضاګا د قضا په مسایلو په سزاګانو چې سزا ولا بیا چې اغلا وکړه چې زنا وکړه چې د بل حق وو هغه بیا سزا ورکولو کې خدای پاک علیم ذات هغه پوهه دی اذا قال په هغه وخت کې چې ویل موسی علیه السلام له اهله خپل اهل ته موسی علیه السلام را روان واقع مخکې تیر شوی دا نو په دغه ځای کې یا د دنه لار روکا شو د مدین را روان دی لار ته روکا شو په لار باندې ځنګل دی په ځنګل کې د لار روکا شو او بعضی مفسرین وایي چې خپل بیبي ته دا بچی دردم لګیدل یو بچی ور سره بل بچی درد لګیدل یو ور سره خادم ورته وایي چې زه او یا ور سره ګډي بيزي ورته وایي چې زه د الله سره وړم زه ګورم هغه ته مې ورولې د د الله روړم نو ورته وای اس په هغه وخت کې قال چې ویل موسی علیه السلام له اهلی خپل اهل ته انی یقینا ز انستما مخصوص کنارن اور لرا امید د اور لرا محسوس میکو ساعتیکم زرد چې براته حکم تاسو ته من هدا دینا به خبرین په خبر سره یا خو د لار خبر روړم لار به معلومه شي او آتیکم یا براته حکم تاسو ته به شهابن په لمبا قبسن با بلیدون کی
بلیدون کی لمبه بدل راوړم لعلکم تصطلون د پاره دی چې تاسو تود شئ تاسو ګرم شئ. نو د دې مفسرین لیکي چې دې د چونکې د یخنیم وا او بعض مفسرین وایي چې د ماشوم بیماری دا په درد پر راغلی نو دغه ټیم کې د ګرموالي ضرورت وغیره. فلما جاءها بس هر کله چې راغی موسی علیه السلام دغه اور لره نودیانو आवाज وکړي شو موسی علیه السلام ته امبوري کا چې برکت کړي شوی دي من هغه څوک فنار چې په اور کې دي ومن حوله هغه چې غیر جابر د دین دي فرشتي او موسی علیه السلام وسبحان الله یو پاکی د هغه ذات لره. نو چې موسی علیه السلام را ورسېد د هر طرف الله आवाज راته خاص کر دغه اونې نه چې دی आवाज راته بیا ورپسې سبا راشي نور خبرې خو دغه आवाज ورته راغی او ورته وی چې برکت کړي شوی دي چې څوک به د اور کې دي او څوک د دینه غیر چاپیره دي. نو ورته وی چې چرته دا د خلکو ذهن ته رانشي چې بای دا اونه خدای ده چرته دا ذهن ته رانشي چې دا اور خدای دی نه دا تجلی ده د الله رب العزت. نو الله رب العزت ورپسې جوختوي وسبحان الله او پاکی د هغه ذات لره رب العالمین چې رب د عالم دی. الحمدلله زمونږ عقیده ده چې الله رب العزت واحد لا شریک ذات دی. الله دې استقامت را نصیب کړي.